السلام علیکم. یو 15 کاله مخکې ما یو موټر اغستی او مهران ارزانه زمانه وه، ګاډي ماډي ارزانو په 1,10,000 روپۍ او ډېر مزدار ګاډی و، زمونږ به یې ضرورتونه پوره کول. یو ورځ زه د کلي نه راتلم پېښور ته، یو رشته دار هم راسره و چې د ناګومان نه راواوړېدو او بخشو پل ته نږدې شو. دغې ځای کې یو ګاډي ډېر ټایټ بریک وو چې مونږ هم پسې بریک وو، شاته ګاډي بریک وو، زه یې د شاته نه ووالم او زه په مخکې ګاډي کې ورننوتم. الله خیر کو، مونږ پکې زخمي نه شو، جټکې وواله. خو چې زه راکوشوم نو د ګاډي حالت ته چې مې وکتو، د ګاډي بانټ ټوټل ډیمیج و، د ګاډي بمپر بالکل مات و، د ګاډي فرنټ جالې وغیره هم ماتې وې، د ګاډي ریډیټر هم ډیمیج و. خو یو شی پکې بچ و. زما سره هغه رشته دار و، نو ماته وایي چې شکر دی لایټ یې بچ دی. نو ما ورته وخاندل، مې په دې بمپر چې دی هغه په سوونو کې دی، دا بانټ چې و په هغه ورځو کې په 1,200 روپۍ او دغه لایټ چې مات و صرف په 120 روپۍ و. مې زما یې د زرګونو نقصان وکړو، ورته وایي چې شکر دی چې لایټ بچ دی. دا خبره مې دی پورې وکړه چې پاکستان ته IMF دغه میلاو شو او دوی وی شکر دی چې پاکستان د ډیفالټ نه بچ شو. دا ډیره ښکلې خبره ده، شکر دی. خو نور خو تاسو هر څه ډیفالټ کړل. غریب سړی ډیفالټ دی، میډل کلاس پاکستانی ډیفالټ دی، نوکر پیشه ډیفالټ دی، کاروبار ډیفالټ دی، هر شی ډیفالټ دی. نو یو تش برای نام نو پاکستان د ډیفالټ نه د IMF په 3 اربه سټینډ بای لون باندې ډیفالټ نه بچ شو. عوام خو تاسو ډیفالټ کو، معیشت مو ډیفالټ کو، انډسټري مو ډیفالټ کړه، کاروبار ختم شو، عوام تباه دي. دغه خبره ده چې هر څه تباه دي، خو شکر دی چې لایټ بچ دی. امید لرم ستاسو به ویډیو خوښه شوي. کمنټ پیو کې او سوچ پیو کې، په سوچ کې څه ګناه نشته.